چې قربانی پچا چا واجب ده او قربانی ستوي دا قربانی خو پیژنې کنه چې دا قربانی ستوي صحابه را نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای ما هذه الاضاحی الله حبیب دا قربانی څه شی دی نبی علیہ السلام ورتوی سنت ابیکم دستاسو د پلار د ابراهیم علیہ السلام سنت دا د بابا جان سنت دی کنا دستاسو د بابا چې ابراهیم علیہ السلام دی چې ټول دنیای من یو اتفاقی بابام دی چې ابراهیم علیہ السلام هر سړی داوا کوي ز په ملت د ابراهیم علیہ السلام دستاسو د پلار د ابراهیم علیہ السلام سنت دی کنا وی مونږ ته به په دې کې څه میلاویږي چې مونږ قرباني وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی د هر ویخته په بدله کې به یو نیکي میلاویږي د هر ویخته په بدله کې به یو نیکي میلاویږي نو صحابي پاسېدو وی د وړی څه حال بعضې څاروي خو داسې ګړي چې په هغې ویښتان نه وړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی د وړایم دا حال دی وړای کې به د هر تار په بدله کې یو نیکی الله درک د وړایم دا حال چې د هر تار په بدله کې به درته یو نیکی الله درکړي د وړای په بدله کې د وړای دا حال خو قربانی به څنګه کوي او قربانی څه ته وایي یوه خبره یاد ساتئ د دواړو جهادو سردار فرمایي چې د چا د قربانی طاقت لرو پچا قربانی واجب و د قربانی اونکړلا نبی علیہ السلام فرمای دې زمونږه عیدګاه ته مانزل ناراضي بس دې عیدګاه ته زما مانزل ناراضي چې قربانی په واجب و قربانی نکي دې عیدګاه ته مانزل ناراضي بس او نبی علیہ السلام خپل لور توای خا بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمای قومي فشهدي ای بیبي فاطمه راشه ادرېږه او خپلې قربانۍ ته حاضره شه راشه قربانۍ ته ادرېږه دا قربانۍ چې حلالېږي او دا یوه قطره د وینې کته غورځېږي نو الله ستا ټول ګناهونه معاف کوي راشه ادرېږه قربانۍ ته دې حاضره شه دا دومره یو عظیم عمل دی دا یو عظیم عمل دی قرباني څه ته وایي یو ساروی علالول خو مخصوص ساروی علالول هر ساروی نه ګورې ښه په هر ساروی قربانی نه کیږي ګورې مخصوص ساروی علالول چې لکۍ روغی سترګې روغي غوږونه روغي غاښونه روغي هر ساروی نه مخصوص ساروی علالول چې د عیبونو نه پاک او په نیت د ثواب علالول په نیت د غوښې نه ښه په نیت د غوښې نه چې د اوس نه ولا د غوښې تقسیم بیا شروع کړي چې پلان کیله به دې دومره ورکوه پلان کې مخصوص څاروی حلالول په نیت د ثواب او کله په مخصوص ورځو کې حلالول هره ورځ نه لسما یولسما دولسما دا قدرې ورځې دي ښه نو مخصوص څاروی حلالول په نیت د ثواب حلالول او په دې درې ورځو کې حلالول دې ته قرباني ویل کېږي خام چې د سحر منځ وشي نو د قربانۍ ټیم شروع شي د اختر په سحر چې کوم ځایونو کې د اختر منځ کېږي په چا واجب نه هلته به څاروی د اختر د مانځه نه مخکې نه حلالوي او چې پچا د اختر منز واجب نه لکه باندو والا چې منز په واجب نه د اختر ناغي د اختر د مانځنه مخکم حلالول شي درې ورځې ټیم دی خو غوره په اوله ورځ دی چې په اوله ورځ سړی حلال کې بیا دویمه بیا درېیمه دې ته قرباني ویلې کېږي دا د قربانۍ تعریف